أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما القاری دوست محمد تاسو ته بیا په یوټیوب چینل کې زه مخاطب یم. زما خوږو ملګرو ستاسو ډیر شوق دی. الحمدلله ما ته پته ولګېده زه درې څلور ورځې بیمار وم. ډیر ټلیفونونه د بیل بیل مختلفو علاقو نه ماته شوي دي. زه د هغې ډیره شکریه ادا کوم چا چې ماته کالونه کړي دي. یعنی د سلیم قریشي صاحب یو دوست دی چې د هغه نوم دی وخت کې ما نه هیر شو. هغې د ډیر لرې نه هغې هم کال کړی دی. خو قیصه نن د شیش علیه السلام ده. شیش علیه السلام جی څوک و؟ دا د رب العالمین نبی دی. نبی او رسول کې فرق دی، خو هغه باس کې زه نظم. دا د حضرت آدم علیه السلام بچی دی. حضرت آدم علیه السلام باندې ډیر غمونه راغله. یعنی غم د څه د وجې نه راغی؟ یعنی د هغې په اولاد کې قابیل را ولګېده او حابیل یې مړ کړ، یعنی وی وجلو، قتل یې وکړو. نو د دې وجې نه ځکه آدم علیه السلام زړه ته تکلیف او دوک رسېدلی و. نو رب العالمین خو په زړونو باندې عالم دی، عالم بذات صدور دی، چې ای حضرت آدم علیه السلام ډیر غمونه تکلیفونه په تا باندې راله. تا باندې اوس زیری د یو اولاد، د داسې اولاد کوم چې هغه حضرت شیش علیه السلام دی. خو شیش علیه السلام هغه دا یاد ساتئ، شیش علیه السلام یو داسې نبی تیر شوی دی چې که حسن وی نو شیش علیه السلام کې پروتو، که نیک کردار وی نو شیش علیه السلام کې پروتو. نو رب العالمین آدم علیه السلام لا شیش علیه السلام ځکه ورکوي چې دا ټول غمونه رفع او دفع شي. ځکه په دغه خټه باندې 39 دن د غم باران شوی و، یو ورځ پې د خوشحالۍ باران شوی و. نو الله پاک ورته وفرمیل ای آدم علیه السلام تاله به زه یو داسې فرزند درکومای چې هغه به داسې فرزند وي ته به ترېنه راضي، زه به ترېنه راضي یمای. یعنی چې الله راضي وي، مور او پلار راضي وي، دا ډیره خوش قسمتي ده، ډیره ښایسته خبره ده. نو حضرت آدم علیه السلام ته الله پاک حضرت شیش علیه السلام ورک. ستاسو په علم کې د دې عوامو په ذهن کې مې دا خبره راوسته چې شیش علیه السلام دا د حضرت آدم علیه السلام بچی دی. الله پاک چې کله شیش علیه السلام پیدا کړ د کې ګوره 15 خصوصیات داسې وو. نمبر 1 خصوصیت دا و چې ده به ډیر زیات پرهیزګار و. نبیان داسې هم پرهیزګار دي، خو شیش علیه السلام بالخصوص ده به ډیره توجه الا الله ته وه، ذکر ته به وه، عباداتو ته به وه، د الله طرف ته به یې ډیره زیاته رجوع کوله. دویم نمبر حسن سلوک به ډیر مزیدار و، ډیر ښایسته به و، هر چا سره به چې میلاوېده ډیر په ښایسته اخلاق و، ډیرې پستي او ډیرې نرمې خبرې به حضرت شیش علیه السلام کولی. او د شیش علیه السلام په زمانه کې 2 قسم مخلوق دی. یو قسم مخلوق هغه د شیش علیه السلام ډیر تابعدار، او دویم قسم مخلوق هغه ګوره د قابیل تابعدارو. یعنی د آدم علیه السلام دغه بچی دی، خو قابیل دغه تابعداري چې چا کړې ده؟ شیش علیه السلام په زمانې نه پس بیا قابیل داسې یو قوم خور شوی و چې هغې به ډېر ردې بدې کولې، جنګ جګړې به یې کولې، فسادونه به یې کول. څنګه چې فرشتو ویل چې اله العالمینه ته خلیفه او نایب په ځمکه پیدا کې، وینې به تویوي، زیاتیات به کوي. نو هغه یو پکې قابیل و. قصه بیا ډېره زیاته اوږدېږي. نو شیش علیه السلام کې 15 خصوصیت داسې و چې یو خو به نیک کردار و،
عبادات به ډیرو، صله رحمی به دا ډیره زیاته ساتله، د خپلو خپلوانو سره دا به ډیر زیات تعلق ساتلو. معلومه دا شوه چې ګورې صله رحمی قطع نه کوي، دا نه چې به زما مړې او ژوندې در پاتې، دا عظیمه ګناه ده، ګناه کبیره کې راځي. شیش علیه صلات وسلام به خلکو سره صله رحمی هم ډیره زیاته ساتله. او بل خصوصیت شیش علیه السلام کې دا چې فصاحت یې ډیر زیاتو، یعنی د خولې فصاحت، د زبان فصاحت د ډیر زیاتو. او بیا بل خصوصیت حضرت شیش علیه السلام کې دا چې کله به غریبانانو سره کېناستې ده نو لویي، تکبر، غرور د هر څه نه مبرؤ، نو هغې به ویل، هغې به دا نه ګڼه چې دا یو پیغمبر دی، هغې به ویل که دا عام کس دی. نو الله پاک شیش علیه السلام کې دا خصوصیات موجود کړي وو، ایښي وو. موږ او تاسو لم پکار دي چې حسن سلوک دا ښایسته کو، صله رحمي دا نه قطع کوو، د یو بل سره لین دین کوو، په صحیح معنو سره وکړو، د یو بل سره خبرې گفتگو په ښایسته اخلاقو باندې وکړو، پسته لباس، پسته زبان دا استعمال کو. عرض مې دا کولو چې شیش علیه صلات وسلام ذکر په قرآن کې نشته. رب العالمین په بعضی کتابونو کې د شیش علیه صلات وسلام ذکر راوستی دی. قصص الانبیاء وګورئ، په هغې کې د شیش علیه السلام ذکر راغلی چې دا د حضرت آدم علیه صلات وسلام اولاد دی. او په معارج النبوت کې دا د کتاب نوم دی، تاسو ته مویل معارج النبوه، دا د شیش علیه السلام واقعه په دې کې هم ذکر شوې ده. 912 کال عمر په دې کې لیکي، په بعضو روایاتو کې 900 کاله عمر ذکر شوی دی. خو رب العالمین شیش علیه صلات وسلام لا ډیر عمر ولی ورکړو؟ آدم علیه صلات وسلام وصیت پرېښی، ای زما بچیای، ای شیش علیه صلات وسلام، کله چې زه وفات شمای رب العالمین دې تعالی دومره عمر درکړي، یعنی طویل عمر، اوږد عمر، ډیر عمر دی الله درکړي، چې زما جثه مبارکه د نوح علیه السلام په کشتۍ کې په خپل لاسو باندې کېدی. خو بچا دا مې تا ته وصیت دی، که چېرې ته موجود نه یې او ته نه وي، کمزورتیا در باندې راله، نو ته وصیت مخکې وکړه چې ما به د نوح علیه السلام په کشتۍ کې ږدئ. دا د نوح علیه السلام د کشتۍ واقعه دا به بیا په بل ځای کې ذکر کوو، بیا هم واقعه اوږدېږي. خو د شیش علیه السلام دا مختصره غوندې واقعه ما په پښتو کې ځکه تاسو ته وکړله چې تاسو ټول پښتانه روزانه ما ته رینګونه کړي، کالونه هم کړي، چونکې زه اوس هم بیمار یم. خو ستاسو د دې کالونو زه ډېر مشکور یم چې ځای په ځای نه کالونه وشو چې قاري صاحب ستاسو ویډیوګانې هغه موږ ته اوس میلاو نه شوي. الحمدلله زمانه پس د اردو ترجمانی هغه تاسو ته څوک کوي؟ پروفیسر نور الحدی صاحب، هغه به په اردو کې تاسو ته د دې وضاحت هم وکړي. خو د نوح علیه السلام واقعه هم دې پسې را روانه ده، انشاءالله بیا به هغه ذکر کوو. زما دا چینل دا سبسکرایب هم کوي او شیر هم کوي. او ګورئ دا یاد ساتئ، رب العالمین فرمایي خلق الانسان من تفاوت، انسان می په پرخ پیدا کړي، څنګه چې د ګوتو کې پرخ دی، نور په ګوته نه پټیږي. قاری ماما قیسی نور په ګوته نه پټیږي. ټلیفون نمبر دی 0312 83 4 83 53. والسلام.